أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون مخی آیتونو کی تحویل قبلی سباہ سر روانو یہودیانو ځان لا خپل خواهش مطابق یو ځای خاص کړلی و هغې ته مونځ کوي نصرانیانو ځان له یو ځای خاص کړلی او هغه طرف ته مونځ کوي مسلمانان په هغه لار باندې روان دي کومه چې ورته الله ښودله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله یو تسلی ورکوي چې دا خلک که ستا د دین تابعداري نه کوي نو دی د خپل دین هم تابعدار نه دي دی د یو بل سره چې کوم دوستانه ساتي ستاسو په خلاف کې نو دی د یو بل د قبلې هم تابع نه دي د دین تابع نه دي د یو بل دین دی ته صحیح نه ښکاري دی بستانه کله خوشحالیږي اله به خوشحالیږي چې ته د دې په دین پسې روان شي او که د دې په دین پسې روان شي نه د دین څه دی خواهشات د دي نو د دې دین پسې چې څوک روان شوي دي نو هغه خو ظالمان دي نو که ته روان شوې نو ته هم ظالم شي ګورئ او بیا د قرآن کریم په باره کې د تحویل قبلې په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دی دا داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني لیکن منی نه نو چې حق کله ثابت شو نو اوس به په مخالفینو باندې عذاب راځي د هغې تذکره وکړه بیا تذکره د دې هم کوله چې هر چا دپاره یو روح دی د هر چا دپاره یو مخ دی په خپله مخه باندې روان دی نو ستاسو به څه کاري د هر چا خپله مخه نه ده پکار د هر چا خپل یو روح نه دی پکار بلکې کم روح چې ولد الله د طرف نه ورکولی کېږي هغې باندې تلل پکار دي دا خو به سړی ټول ګډوډ شي چې هر یو سړی په خپله مخه باندې روان شي زما په ذهن کې چې څه راځي زه په هغې پسې ځم د بل په ذهن کې چې څه راځي هغه په هغې پسې ځي نو دا خو به دین نه شي دا خو په ټول افراتفري شي اوس د آیتونو کې تذکره د دې هم کوي چې ته کله د خپل ځای نه ووتې نو هم مسجد حرام ته به مخکې کم طرف ته کلاړې نو بیا هم که دلته کې که بهرې په سفر کې په وړوکي سفر کې که په لوی سفر کې دقې کې قبلې ته به مخکې بیا د قبلې د بدلېدو یو بل حکمت ذکر کوي مخکې دا خبره شوې وه چې د دې په کتابونو کې دا خبره وه چې آخري امت چې راځي د هغې قبله اب کعبه نو چې څو پورې قبله بدله شوې نه وه نو د بعضې خلکو په ذهن کې دا شکوک وو چې لکه دا ګوره چې هغه صحیح امت دی صحیح پیغمبر دی او که نه دی ولې د هغې قبله خو کعبې ویله چې څه ورځې به دې بیت المقدس ته مونځ کوي او بیا به کعبه د دې قبله نو د دې خو تر اوسه پورې قبله بدله نه شوه
خدا سچل په کشتی کسو نو بعض کسان دغه په شک کې وو کله چې قبله بدله شو نو بعض کسانو یقین نه چاو دام اق آخری امت ته دا اق آخری پیغمبر دی نو بعض خلکو ایمان راوړو او دا بعض خلک هغه خو په زیاده وینات کې اخته نو هغه بارکی الله رب العزت وی چې دا خو ظالمان دي نو فلا تخشوهم واخشوني هغه نه مې یریږي دلیل چا سره نشتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو داغه د میشن تذکرہ کوي ورپسې فذكروني اذكركم واشکروني ولا تکفرون شکریا ادا کوي ناشکری مه کوي دې تذکرہ کوي او بیا ورپسې د صبر تلقین کوي او د صبر بازي حالات ذکر کوي ولكل وجهات هو موليها فاستبقوا الخيرات دا هر چا د پاره یو رخ دی واغه طرف ته ورګرځیدونکو تاسو مخکواله کوي د خیر په کارونو کې اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا کم زه چي نو راولي والله تاسو ټول په یو ځای کم زه چي خلک وای زه کزه زه دي کنټرول لوي راضي بم دل تبا راضي ها ان الله على كل شيء قدير يقين الله دې پارشي باندې قدرت لرونکي چرته بزي مرګ لبزي چرته بزي قبر لبزي بس دغه تلت لدی د ژوندۍ سړی سفر هغه د مرګ پورې دی مرته هر یو سړی روان دی مرته خپل سفر کوي خپل ژوند هغه طرف تلیا دی تیری ومن حيث خرجت او د کم زینا چې وته ته فول وجهک شطر المسجد الحرام نو ګرځو مخبل طرف د مسجد حرام ته وانه للحق من ربك یقینا دا خامخا حق د استاد رب د طرفنا وما الله بغافل عما تعملون ان الله بخبر دا سن جتا سي کوي کم زې کی چیه ارزه چی دسنا دلته کیه جو قبله ته مخکه کور تلاړي نو بیا مستخبل مرضی نه خپل مرضی نشتی الله چې کم سویل هغه طرف ته مخکه کپ غنه کې کپ یوازې سوکشته او سوک نشتی سوک دی اینی او که سوک دی نینی خوستا مخ به قبله طرف ته وانه للحق من ربك یقینا دا قرآن کریم یقینا دا پیغمبر یقینا دا تحویل دا قبله دا بدلیدل دا خامخا حق دی استاد رب دا طرفنا وما الله بغافل عما تعملون ان الله بخبر دا سنجتا سے کوي سمرا خلق دی سچی کوي الله ته پته دا الله اینی الله په خبر دی ومن حيث خرجت او کم زیته چې وته ته فول وجهک شطر المسجد الحرام نو ګرځو مخبل طرف د مسجد حرام ته چرته لاړې بل طرف ته لاړې فلسطین ته لاړې بیت المقدس خوا ته لاړې نو سبکه الته مخکې خلکو هغه طرف ته مخکاو نو تب مخکې نه ستا قبله اب کعبه ستا قبله به طرف د مسجد حرامي دانه جدا نن به د دوسرو کوم بیا به ګورو بیا چې کله لاړه مزاله یوازې بیا بل ته خپل طرف ته کومه دا سینه ده که یوازې او کو په جمعي څوک دی نه او که څوک دی نه وځه ما شرمېږه مسلط کې خلک وو چې ګوره ټول یو طرف ته مخ کړل ما به بل طرف ته مخ کړل په حق باندې سړی ناغه بیا یریږي نه شرمېږي نه وحيث ما كنتم وكم زي چې تاسو په لوجواکم شطرا نو ګرځوي مخبل طرف د مسجد حرام ته لا يكون للناس عليكم حجه دې د پاره چې پات نشي د خلکو د پاره پتا سبانه سدلیل پات نشي څه خبره پات نشي الا الذين ظلموا منهم لیکن هغه ځان چې ظلم کړل د دینه فلا تخشوهم واخشوني نو دا غینه مې یریږي او زما خاص زمانه یریږي
کم چې ظالمان خلق دي ناغه په دلیل باندې نه پويږي. الله وی دا قبله می بدل کړه دې د پاره لالا یکون للناس د پاره د دې چې پاتې نشي د خلکو د پاره پتا سبحانه صدلیل پاتې نشي د جګړې سزا پاتې نشي سبحانه پاتې نشي. ما مخکې وې مخکینی کتابونو کې خداو چې د دې آخري امت قبله هغه به بدلیږي کعبه کېږي به نو دې خو تر اوسه پورې دلته موس کوي. نو بعضې خلکو په زړونو کې هم شک راته چې لکه موږ ته خو پوخا کتاب کې دا ویلو موږ ته خو مخکینی مشرانو دا ویلو چې آخري امت چې راځي د هغې قبله به دې طرف ته بدلیږي کعبې طرف ته بدلیږي او دا خو بدله نه شوه خو دې کې بسې چلی نو الله رب العزت ویلی الله یکون للناس علیکم حجتون د پاره دې چې پاتې نشي د خلکو د پاره پتا سبحانه س دلیل الا الذين ظلموا منهم لیکن هغه کسان چې ظلم کړل د دینا ناغه په دلیل ملیل نه پويږي هغه دلیل ملیل نه پیژني او په خپل ظلم باندې لګیا دی په خپل جهل باندې لګیا دی نو کاغه سکی سوي نو فلا تخشوهم واخشوني نو داغینا ما یریږي زمانه یریږي ها څوک برا پاسی څوک سپېړ گزار بکئی څوک بلور راغلی څوک بتور راغلی څوک بسکی الله فلا تخشوهم دغه ظالمان دي دغه نه یریږي ما دغه جاهلان دي دغه نه یریږي ما واخشوني زمانه یریږي دا ټول څه چې میکړلی نو څه د پاره میکړلی دې د پاره میکړلی چې لو تیم نعمتي علیکم دې د پاره چې پورا کم خپل انعامات پتا سو باندې خپل نعمتونه پتا سو باندې پورا کم او دا غټ نعمتو کعبه دا د ټولو نه اولنې کور دی چې په مقدس مکه باندې جوړ کړی شوی دی بیت المقدس وروسته دی وروسته به راځي څلورم پاره کې راځي بیا چا تپوس وکړو یا د خلکو به دا وی زمونږ قبله ستاسو د قبلې نه مخکې ده او دروغ ولې وایي بې ځایه خبرې ولې کوئ ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه اولنې کور چې د خلکو د پاره جوړ کړی شوی دی هغه په مکه کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو هغه اولنې کور چې جوړ شوی دی نه مکه کې جوړ شوی دی کعبه جوړه شوې ده وی بیا ورپسې وی بیت المقدس وی دواړو منځ کې فرق څومره دی وی څلوېښت کاله کعبه د مسجد اقصی نه د بیت المقدس نه مخکې جوړه شوې ده هغه پخوانۍ قبله ده دا نه خلک لګیا دي اولنۍ قبله پخوانۍ قبله او پخوانۍ قبله خو کعبه ده نو فلا تخشوهم واخشوني نو دا غینه مې یریږي زمانه یریږي وليتم نعمتي علیکم دې د پاره چې پورا غو خپل نعمت پتا سو باندې ولعلکم تعتدون دا پاره تاسو هدایت بیا مومئ تاسو په هدایت باندې کلک شئ دا دومره خبرې مې ته وکړې دا دومره دلایل مې ته ذکر کړه دې د پاره چې تاسو کلک شئ سبا سره سو خبره کوي چې جواب ورکولای شي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم الله وی نعمتونه راي پورا کوم نه یو نعمت د قبله بدلولو کعبه تاسو له می درکړه ډېر شي انعامات دي په دې امت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بعضی سيزونه مال خصوصي راکړې شي دي یوه دا فرمایل مال روب راکړې شه ده اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وا مسیرة شهر نصرت بالرعب مسیرة شهر الله زما امداد کړل پر رعب باندې د یوې میاشتې په مزل لره یو میاشت مزل وتئی التکه خلق زمانم اخلی زمانم اوري التکه هغه باندې رپ راځي
او رستو خبره وا ابتدا کې خو مسله یو شان وا حالات یو شانو بیا رستو بدل شو نالله انعامات تاسو باندې کوم نیو انعام دا ده دویم انعام د پیغمبر ده کما ارسلنا فیکم رسولا منکم او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایل ناغه دا ویلو چې یو زما د پاره جعلت لنا الارض كلها مسجدا وطهورا دا زمکا خاورا دا زمونږ د پاره پاکا او جمعات ګرځولای شي ده ټول زمکا دا دیوانه موزکیږي چې کله پاکي شرط پکی گندگی تلره کې پاکه کې موز پکیږي بیا لپاس زمکا پاکا دا بس موز پکیږي دارنګه تیمم پکیږي مخکینی امتونو کې دا مشکلاتو چې داغي موز داغي جمعه ته پورې خاصو جمعات کې موز کېدو بهر په پوله باندې په پټي کې په غره کې په یو ځای کې بل ځای کې په دې کې داغي مونږ نه کېدو تیمم قصه داغي د پاره نه و دارنګي د پاکي خبره وا گندگی دا درې پیره اوینځه شی به پاک شي مخکینی امتونه کې هغه کې انزل بکې نو وې کټې کوي ته دا کپڑا دا ناپاک شوی دا کټ کا خبره ورانه وداغي مشکلاتو کپڑا باندې گندگی ولګي دا وته اوس کټکه دلته یو درې پیره وې ځا خبره خلاص شو بعضی سيزونه داسې دي چې هغه وګروا او داغه شکل لاړ پلیتی ختم شوا بس پاک شو بعضی جسئی غشان دی غشان په لګي دو وې ګروا اثر لاړ ختم شو پاک شو نو بعضی سيزونه داسي دا هغه نو مخکینو خلکو کې دا نو نو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لک څنګه چې را لګلې موږ پتا سو کې رسول تاسو نه یتلو علیکم آیاتنا چې ولي پتا سو باندې آیاتونه زمون ويزکیکم او تزکیه کوي تاسو ويعلمکم الکتاب والحکمه او تعلیم درکې تاسو د کتاب او د سنت ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او تعلیم درکې تاسو د هغه څه چې تاسو ته مخکې پته نه و تاسو ته مخکې پته نه و وسته ته پته ولګېدا مخکې احکامات نو راغلي وس احکامات راغلو خبر راغله بیان وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیوټي او هدا سبقي دام یو انعام ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو دام انعام ده لیتم نعمتي علیکم خپل نعمتونه په تاسو باندې پورا کوم نه یو نعمت دا لکه څنګه چې را لېګل ما په تاسو کې رسول او رسول څوک دی منکم تاسو نه دی تاسو د جنس نه دی تاسو انسانان یې هغه انسان دی نور د پیغمبر سره سیالی نه کیږي د پیغمبر سره یو شانواله نه کیږي سو وې زموږ په شانتي یو شانونو یو شانی دا ټول یو شان دي خو فرق په ټولو کې دی پیغمبر هغه خو د بشریت په لحاظ سره بشر او انسانو نور صفات د هغه د ټولو نه اعلی اولادي رسول منکم رسول استاسنا نو رسول برازی نو سبقی یتلو علیکم آیاتنا الولی و پتا سبانے بیانی و پتا سبانے آیاتنا زما دا کتاب زما دا قرآن ویزکیکم و تزکیہ وکی استاسو زرنا و پاکی
تزکیه د نفس به کوي، زړونه به پاکي، د زړونه به هغه خیرې وباسي، د زړونه به شرکیات وباسي، د زړونه به هغه رسم و رواج، د نورو خلکو نه طمع لالچ او د نورو خلکو نه یره اب وباسي. دا ټول څیزونه ووتل. صحابو کې دا څیزونه بیانو، د بل نه طمع لالچ دا شی پکې نو، د بل نه یره دا پکې نه وه. صحابه کرامو کې داسې خلک تیر شي دي. صحابي روان دی بادشاہ دلبار ته، نیزه ورسره ده، هغه روان دی په قالین باندې، په هغې باندې دغسې نیزه پرېږدي او روان دی، دغسې نیغ روان دی. دا څه چل کوي؟ وایي دا خو نیغ را روان دی، نور خلک ټیټ را روان دي، نور خلک په سجدو را روان دي، په رکوع باندې را روان دي، سرونه یې ښکته کړلي را روان دي، او دی نیغ را روان دی. او موږ د الله نه سوا بل چا ته سر نه ښکته کوو، موږ خپل پیغمبر ته نه ښکته کوو. نو تا ته څه شی تا ته به سر ښکته کوو. بعضې صحابو ولیدل خلک لګیا دي هلته کې بادشاهانو ته سرونه ښکته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی موږ له اجازت راکړه موږ تا ته سر ښکته کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضې خبرونه مخکې نه منع کړوه، دا شونه به نه کوئ. سر ښکته کول دا به نه وي، پاسېدل به پکې نه وي، ودرېدل به نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړله. دغه سړی دا تکبر والا دی چې دی دا خوښوي ایتمثل له الرجال وایي، خلک دی هغه ته ولاړي اګه څه کاري ودرېږه، ټیک ده کار نشتی هسې ولې ودرېږې؟ کله شاته ولاړ دي، کله مخې ته ولاړ دي، اګه څه شي له ولاړې ته غیر چاپېره خلک ولاړ دي. دی د تکبر علامت دی. دی باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه کېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به خلک پاسېده نه، لکه کم چې دا خلک عجم چې څنګه پاسی او څنګه د یو بل هغه قدر سي په دغه پاسېدو باندې کوي، د هغه قدر او عزت صحابو په زړونو کې و. دانګې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کله کېناستو بعضې خلک خو پاسېدو، ولې بعضې وخت کې سړی مشر را رواني کشر هغه خامخا د ځای نه پاسي ړقېږي، لیکن چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناست نو خلک به هم کېناستو، ودرېږي به څوک نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغه بد ګڼل. ناست صحابي ته وی کچره ما حکم کوله لو كنت امرا، کچره ما حکم کوله حکم کون کې وېزو نو ایسجد احد لاحد، چې یو سړی د بل سړی ته سجده کوي، یو انسان د بل انسان ته سجده کوي، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، نو ما به حکم کړو ښځې ته چې دا د خپل خاوند ته سجده کوي، لیکن د سجدې اجازت اچاته نشتی، نه به ښځه خاوند ته سجده کوي، نه به تاسو ما ته سجده کوئ. بل ځای کې وفرمایل خلک پوه کوي که نه، سره خیال لري سبا به زه مړ شم، زما به قبر جوړ شوی، ته به زما په قبر باندې ور تېرېږې، نو زما قبر ته به سجده کې؟ وی نه نه نه، وی چې هغه وخت کې نه کې، هغه تا ته شرک کاری، هغه تا ته ګناه کاری، وس په ژوندانه باندې هم دا شرک دی او دا ناجایز دی، ژوندانه باندې ته سجده نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو طریقو باندې خلک یې پوه کړه. ویزکیکم تزکیه کوي ستاسو زړونه پاکوي د شرکیاتو نه، د بدعاتو نه، د رسم و رواج نه. ویعلمکم الکتاب، او تعلیم به درکوي تاسو له د کتاب او د سنت.
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، او تعلیم درکې تاسو له هغه څه چې تاسو ته پته نه و. د پیغمبر د راتلو نه مخکې پته نه و، پیغمبر راغی بیان یې وکړو، خبر پته ولګېده. نو فذکرونی اذکرکم، نو تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. واشکروا لی، شکریا ادا کوئ زما، ولا تکفرون، او زما ناشکري مه کوئ. فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو الله ویلی څوک چې ما یادوي یوازې لږ یادوي زما ذکر کوي، زم ځان یادوم. څوک چې ما د خلکو په مجلس کې یادوي نو زه د دې مجلس نه په ښه مجلس کې یادوم چې ملائکو مجلس ته. دا نه کوم چې خم عام خلک د الله یادول ذکر هغه دې ته د الله د وحدانیت تذکره وکا، د الله د یووالي تذکره وکا، د الله د احکاماتو تذکره وکا، د الله د کتاب تذکره وکا. انور ذکرونه نه کوم چې نو خلک وایي هغه نه. ذکر هغه دی چې د الله د وحدانیت تذکره وکي. نو فذکرونی اذکرکم، نو تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. نو تاسو ما یادوئ په خوشحالی کې، زه به تاسو یادوم په خفګان کې، په سختۍ کې. تاسو ما یادوئ په راحت کې، نو زه به یادوم تاسو مشکلاتو کې. فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یادوئ په دنیا کې، نو زه به تاسو یادوم په آخرت کې، وغیرہ ډېرې معنی مخکې موږ کړوې. واشکروا لی، شکریا ادا کوئ زما، ولا تکفرون، زما ناشکري مه کوئ. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات، د هر چا لپاره یو رخ دی هغه طرف ته ورګرځېدونکی، تاسو مخکې والی کوئ د خیر په کارونو کې. اینما تکونوا یاتی بکم الله جمیعا، کم ځای چې تاسو نه الله به راولي تاسو ټول په یو ځای. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله د پار شي باندې قدرت لرونکی. ومن حيث خرجت، د کم ځای نه چې ووتې ته، فول وجهک شطر المسجد الحرام، نو ګرځوه مخ خپل طرف د مسجد حرام ته. وانه للحق من ربک، او یقینا دا خامخا حق دی ستا د رب د طرف نه. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. ومن حيث خرجت، د کم طرف ته چې ووتې ته، فول وجهک شطر المسجد الحرام، نو ګرځوه مخ خپل طرف د مسجد حرام ته. وحيث ما کنتم، او کم ځای چې تاسو په هر زمانه کې، په هر ځای کې، په هر مکان کې. نو فولوا وجوهکم شطرا، نو ګرځوئ مخونه خپل طرف د مسجد حرام ته. لئلا یکون للناس علیکم حجة، دې دپاره چې پاتې نشي د خلکو دپاره په تاسو باندې څه دلیل. الا الذین ظلموا منهم، لیکن هغه کسان چې ظلم یې کړی د دینه. فلا تخشوهم واخشوني، نو د هغې نه مه یریږئ، زما نه یریږئ. لیتم نعمتي علیکم، دې دپاره چې پوره کم خپل نعمت په تاسو باندې. ولعلکم تهتدون، دپاره دی چې تاسو هدایت بیا مومئ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، لکه څنګه چې رالیږلی موږ په تاسو کې رسول ستاسو نه. یتلو علیکم آیاتنا، چې بیانوي په تاسو باندې آیاتونه زما. ویزکیکم، او تزکیه کوي ستاسو. ویعلمکم الکتاب والحکمه، او تعلیم درکوي تاسو له د کتاب او د سنت. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، او تعلیم درکوي تاسو ته، ښودنه کوي تاسو ته د هغه څه چې تاسو ته پته نه وه. فاذکرونی اذکرکم، نو تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. واشکروا لی، او زما شکریا ادا کوئ. ولا تکفرون، او زما ناشکري مه کوئ. الله رب عزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. سنة